بسم الله الرحمن الرحيم. فصل نون التأكيد وهي وضعت لتأكيد الأمر والمضارع إذا كان فيه طلب بإذا قد لتأكيد الماضي وهي على ضربين خفيفة أي ساكنة أبدا نحو اضربن اضربن اضربن. په دې عبارت کې مصنف دی حروف غیر عامله په ولسم او اخري قسم بیانوي چې هغه نون تاکید ده. نون تاکید لغوي معنا ده تاکید قانون، تاکید والا نون. په اصطلاح کې ته مصنف د نون تاکید تعریف په خپل کړی ده چې وهي وضعت لتاکید الامر والمضارع اذا كان فيه طلب بإزاء قد لتاکید الماضي. ٹھیک ده چې نون تاکید هغه نون ده چې وضع کړی شوی د امر او د مضارع د تاکید د پورا خو چې کله په دې کې د طلب ولا معنوي. ٹھیک ده او دا د هغه قد په مقابله کې ده کوم قد چې په ماضي باندې تاکید د پورا داخليږي. ٹھیک ده وهي على ضربين ودا په دوه قسمه ده. په څو قسمه ده؟ یو دا نون تاکید خفیفه او بل دا نون تاکید ثقيله. نون تاکید خفیفه دا به همیشه د پورا ساکن وي لکه اضربن اضربون اضربن. او نون تاکید ثقيله دا به مشدد وي او مفتوح وي همیشه د پورا لکه اضربن اضربن وغيرها. پوښی کپوی نشویم. نون ثقيله نون ثقيله دا به مفتوح وي همیشه خو چې کله د دې نه مخکې الف نه وي. ټیک ده کنه لکه اضربن و اضربن. او که چېرې د دې نه مخکې الف وي نو به دا بیا مکسور وي لکه اضربان و اضربنان. پوه شئ که پوه نه شویم. وهي على قسمين ته قسمونه بیان کړو. پوه نه شئ پې پوه شئ پې عبارت ته وګورئ دې پرې مخکې شو. فصل نون تاکید نون د فصل نون التاکید وهي وضعت لتاکید الامر والمضارع دا وضع کړی شوی ده د امر او د مضارع تاکید د پر اذا کان فيه طلب چې کله په دې کې معنی طلب به ځای قد په مقابله د قد کې د تاکید الماضي چې د ماضي تاکید د پر وي. وهي على ضربين دا په دوه قسمه ده خفيفه اي ساكنه ابدا نحو اضربن 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 وثقيله اي مشدده مفتوحه والثقيله مشدد مفتوح وي ابدا همیشه ان لم يكن قبل حالف چې کله د مخ کې الف نه وي لکه اضربن نا و اضربن ومكسوره لك اضربن واضربن ومكسوره المكسور به ان كان قبل حالف كچدن مختلف نحو اضربان واضربنان وتدخل في الامر والنهي والاستفهام والتمني والعرض. دې عبارت نو مصنف نون تاکید په باره کې و پیدا بیانوي چې نون تاکید عام ده که ثقيله او که خفيفه وي. دا په امر هم داخليدلی شي په نهي هم داخليدلی شي استفهام باندې داخليدلی شي په تمنی او په عرض باندې داخليدلی شي. په ټول باندې دې داخليدل جایز دي ویلي ځکه دا ټول که امر ده که نهي ده که استفهام ده که تمنی ده او که غرض ده د کې طلب معنا پرته ده لکه اضربن و اضربن دواړه ویلی شي لا تضربن ولا تضربن دواړه ویلی شي هل تضربن و هل تضربن دواړه ویلی شي لیتک تضربن و لیتک تضربن هم ویلی شي. پوشی او الا تنزلن بنا فتصيب خيرا یا الا تنزلن فتصيب خيرا دا ویلی شي. پوشی پی کپونه شي پی نو نون خفیفه مې دسه لګي او نون ثقيله مې سره لګي. وقد تدخل في القسم دې ځنه مصنف د نون تاکید باره کې تبله پیدا بینوي. ٹھیک ده اصل خدا ده چې نون تاکید په امر یا مضارع باندې داخل شي. ٹھیک ده خو کله چې کله د کې طلب معنا پرته وي خو کله کله دا وجوبن په قسم باندې داخليږي خو د قسم نه مراد هغه فعل ده چې کوم د قسم نه بعد دي. نو مطلب څه شول؟ مطلب دا شول چې نون تاکید کله کله وجوبن په جواب قسم باندې داخليږي کله کله په څه باندې داخليږي په جواب قسم باندې داخليږي. ٹھیک ده چې کله جواب قسم مثبت وي ښه سوي مثبت وي. پوه شئ لکه چې کله
متکلم ته شی مطلوب وي او متکلم اراده دا وی چې د قسم اخره دا د تاکید نه خوري نشي نو په وخت کې د تاکید وروړي لکه والله لا افعلن کذا دې ځکه وګوره متکلم صيغه ده کنه نو متکلم اراده دا وکړه چې مو دا فعل دا د تاکید نه یا د جواب قسم د تاکید نه خوري نشي نو فعل کیسه وړل لا افعلن کی تاکید وروړه والله لا افعلن کذا پوښوي نه برته وګورئ بیا مخکې وتدخل في الامر والنهي داخليږي په امر او په نهي باندې والاستفهام والتمني والعرض او په استفهام تمني او عرض باندې جوازا لان في كل منهما طلبا ځکه چې په هر یو في كل منها په هر یو کې د دینه طلبا طلب ده نحو اضربن ولا تضربن وهل تضربن وليتك تضربن وعلى تنزلا بنا تصيب خيرا پوښوي په پونه شي وقد تدخل وكلا داخلي كده في القسم په قسم کې وجوبا لوقوعه على ما يكون چې واقعي پای باندې چې وی مطلوب للمتكلم ته غالبا فاراد فسدو اراده وکي الله يكون اخر القسم خاليا چې نوی اخر د قسم خالي عن معنى تاكيد معنی نه کمال يخلو لکسر نه يخلي اول حواله دي منه دي تاكيدنا نحو والله لا فعلن كذا لك والله لا فعلن كذا واعلم انه يجب ضم ما قبلها دې عبارتنا مصنف د نون تاکید د ما قبل حالت د تبینوي ٹھیک ده چې نون تاکید نه مخکې حرف باندې به کوم یو حرکت روسین ٹھیک ده نو غي چې کله نون تاکید ثقيله یا نون خفيفه ٹھیک ده جمع مذکر غائب یا جمع مذکر حاضر باندې داخل شي نو د دې ما قبل ته زما ورکو وعلم انه يجب ضم ما قبلها في جميع المذكر د مذکر په جمع کې انه اضربن پوشي یا اضربون پوشي ليدل على الواو المحذوفه ویلي څه دې پره چې دلالت کی په واو محذوفه باندې ټیک ده کنه پوشي صحیح چې کله نون تاکید که خفیفه وي او که ثقیله وي دا داخل شي یا لاحق شي د جمع مذکر سره که جمع مذکر د غایب څخه وي او که د حاضر څخه وي نو د نون نه ما قبل ته به زما ورکو ویری چې دلالت کی په دې خبرې باندې چې د دې ځای واو محذوف ده واو ته حذف شوی ده چې دلالت کی په دې خبرې چې د دې ځای واو حذف شوی ده پوښي وعلم پوشي وعلم ځان کوئی کنه یجب چې واجب ده ضم ما قبلها زما د ما قبل دي نونه فی جمع المذکر په جمع مذکر کې نه اضربن او یا اضربون يدل على الواو چې دلالت کوي على الواو المحذوفه واو محذوفه باندې وکسر ما قبلها في المخاطبه او د واحد مؤنث مخاطبه کې و چې غیر شکل نون تاکید ولګي ٹھیک ده نوګي ما قبل تصویر کوو کسره به ورکو ٹھیک ده کنه تصویر کوو کسره به ورکو لکه اضربن ویری د دې پر دلالت کې د ذکر کسره په یای محذوفه باندې چې د ذکر یا حذف شوی ده وکسر ما قبلها وکسر ما قبل في المخاطبه نحو اضربن ليدل يا اضربن ليدل على الياء دلالت کې په یای محذوفه باندې وفتح ما قبلها فيما عداه ودين الى ونون سوى كبا دين ما قبل مفتوح وي وسا عام ده یا کصيغه تسنیه ٹھیک ده کنه او کصيغه مفرد وي کصيغه واحد متکلم وي او کصيغه جمع متکلم وي ټولو کې به ما قبل اخر تصویر کو فتحه به ورکو ٹھیک ده کنه لکه اضربن ٹھیک ده کنه واحد ده کنه پوشي واحد ده کنه او مخاطب صيغه ده يضربن ما قبل څه ليضربن غائب ده کنه او څه ورکړه لتضربن مخاطب واحد ده کنه پوشي کپونه شي پی ٹھیک ده او الف چونکی د دو فتحو په منزلي وي په منزلي دي دو فتحو وي نو تسنیه کې د الف په منزلي دي چی ده فتحه ده لکه اضربنان وي ٹھیک ده کنه نو سه اوس مصنف یې چې
اما في المفرد فلانه لو ضم لالتبس بجميع المذکر. کچره مو مفرد کې زما ورکو ٹھیک ده نو التباس بروشي د جمع مذکر سره او که کسر ورکو نو د واحد مخاطب سره بسرو شي التباس بروشي. نو اما في المفرد فلانه لو ضم لالتبس بجمع المذكر ولو كسر لالتبس بالمخاطبه. واما في المثنى ومثنى کې وجمع المؤنث او په جمع مؤنث کې ٹھیک ده جمع مراد جمع مؤنث ده ښه ٹھیک ده کنه خوشي او په مثنى کې او په جمع مؤنث کې دا ویلي فلان ما قبلها الف زکا چې د نون ما قبل څه ده الف ده خوشي لك اضربناني واضرب لك اضرباني واضربناني نو اضرباني تسنیه ده کنه ٹھیک ده ورته مخکې څه ده الف ده او جمع مؤنث کې اضربناني غنه مخکې څه ده الف ده وزيدت الف قبل النون في جمع مؤنث لقراءه دي زينه مصنف بلا خبره کې په دې باندې پوه شوې په مفرد کې التباس راتله پوه شي اساسا که زما مون کړي وای نو جمع سره التباس راتله او کا قسم کړي وای نو واحد مؤنث مخاطب سره التباس راتله ٹھیک ده او په تسنیه او په جمع مؤنث کې هي کې ځکه چې د دې نمخ کالب په نو چالب په نو کې باندې حرکت راتلای نشي نو ځکه منظمه کړونه کسره ٹھیک ده کنه والف په منځ کې څه ده دو فتحو د ځکه چې ما قبل تبسیم فتحه به ورکو ٹھیک ده پوه شئ په وزيدت نون التاکید دې زینا وزيدت الف قبل النون دې زینا مصنف دایاین چې د جمع مؤنث د نون ثقيله مخ کې الف لګولې شي ویلې ځکه چې کدیځه کې الف رونه وړو نو اجتماع د درې نونونو بروشي او اجتماع د درې نونونو په کلام عرب کې د څه ده مکروه ده کراهت ده پکې ځکه اضرب نان اضرب نن نه بوي کنه اضرب نن نه بوي ودا څه ده مکروه ده نو ځکه الف پر غومنس کې چې دغه اجتماع د درې نوناتو په ځای باندې رونه شي ٹھیک ده وزيدت الف قبل النون في جمع المؤنث لكراهه اجتماع ثلاث نونات نون الضمير ونون التاكيد زي يونون دي ضمير ده ويو دو نون التاكيد دي ونون الخفيفه لا تدخل في التثنيه اصلا ونون خفيفه په تثنیه کې سره داخله دلای نشي ٹھیک ده کنه ولا في جمع المؤنث ون په جمع المؤنث نون خفيفه نه په تثنیه داخليږي او نه په نون جمع مؤنث باندې داخليږي ویلي ځکه لانه لو حركت النون لم تبقى خفيفه نو سه دو صورتونه برسي یا بنون ته حرکت ورکو یا بنه ورکو کچیر نون ته حرکت ورکو نون خفيفه پوته نشو ځکه چې خفيفه څه ویل شي ساکن ته ویل شي چې نون ساکن وي ٹھیک ده او کچیر حرکت نه ورکو نو التقاء د ساکنین علی غیر حده رسی ٹھیک ده کنه پوښی علی غیر حده ویل دا ځکه چې التقاء د ساکنین د پورا درې شرایط دي یو شرط څه دی ته سموي ساکن اول به مداوي ساکن شدید مشدد وي وی کلمه وي ٹھیک ده چې په دې درې شرطونو کې یو شرط هم نه وي د اجتماعي ساکنین نه غیر حده وي نو په دې کې وګورئ کچري مو دې کې نون خفيفه وسو لګو التسنیه سره یدي جمع مؤنث سره ٹھیک ده او دا مساکن پر خوله سم پر خوله ساکن نو اجتماع د ساکنین علی غیر حده بروشي ځکه چې وا کلمه خو نه ده کنه یو شرط پکې دا نشته او دویم ٹھیک ده پوښي چې یو شرط هم پکې نه وي نو څه جوړ شي اجتماعي ساکنین علی غیر حده نو په دې صورت کې دا اجتماعي ساکنین علی غیر حده شول او اجتماعي ساکنین علی غیر حده ناجایز ده حسن نه ده غیر حسن ده مطلب چې خبره نه ده نو دغه د وجنه نه برسي پکې وګورئ ته دا موږ ولا تدخل في
ونون الخفیفه ونون خفیفه لا تدخل ندخليږي في التسنيه په تسنيه کې اصلا بالکل ولا في جمع المؤنث ونه په جمع المؤنث کې لانه لو حركت ذکر چې حرکت ورکې ته نون ته لم تبقى خفيفه نه خفيفه نشي فلم تكن على الاصل نبي دا په خپل اصل باندې وين ابقيتها کچری بکی پر دي ساکنه يلزم التقاء الساكنين لازم بشي التقاء ساكنين على غير حده وهو غير حسن وده غير حسن ده بس مبارک مشه ٹھیک ہے مفتی صاحب ته چې دا وته راشي